أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل قل اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم من كان عدوا سوک چوی دشمن سوک چکوی دشمنی لجبريل د جبرائیل علیہ السلام سرا فإنه نزله پس بیشک دا جبرائیل علیہ السلام نازلوی دی قرآن پاک لرا کلام دا اللہ لرا علا قلبک پزڑ مبارک ستا باندے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بإذن اللہ پا حکم دا اللہ مصدقا پا حال کون دا دی قرآن پاک کی چی دے تصدیق کون کے دے لما دا حغی بین یدئی چی مخ کی دا دندی یعنی مخکنی کتابونا یا مصدقا پا حال کون دا قرآن پاک کی چی دے موافق دے دا حغی چی مخ کی دا دن نازل شوی وہدن او دے دا قرآن پاک ہدایت وبشرا او زیرد للمؤمنین دا پارد مومنانو من کان عدوا للہ سوک چوی دشمن دا اللہ وملائکته او دا پرشتو دا اللہ ورسوله او دا پیغمبرانو دا اللہ وجبریل ومیکال او دا جبرائیل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام فإن اللہ نپس بیشک اللہ تعالی عدو للکافرین دشمن دے دا کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ او یقینا نازل کری دی منگتا تا ایب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات آیتن واضح احکامات واضحہ وما یکفر بها او انکار نکوی دی آیاتننا دی حکمننا الا الفاسقون مگر فاسقان خلق ناپرمانا ناکار خلق او کلما عاہدوا واحدا ہر واری چب وکڑ دوی وادا نبذہو فریق منہم نو ما تبکڑلا وبغرزول دی وادی لرا فریق منہم یوڈل دوینا بل اکثرهم بلکہ اکثر دی اہل کتابنا لا یؤمنون دوی ایمان نراوڑی ولما جاءهم او ہر کل چراغ لو دویتا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ دا جانب دا اللہ نا مصدق وہ دے تصدیق کون کے لما دہغی ماہم چد دوی سرو نبذ فریق من الذین نو اغرزولو پریخودلو یوی ڈلی دہاغی کسانونا اوت الکتاب چورتورکللے شویو کتاب اللہ وی غرزولو کتاب دا اللہ یعنی قرآن پاک لرا وراء ظهورهم شات د شاگان خپلونا یعنی قبول نکو قرآن پاک لرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لرا کأنہم لا یعلمون گوئے کی دوی پوہیگینا واتبعو او تابداری وکڑ دوی روان شل دوی ما ده پهاغ پسی تتلو الشیاطینو چه غبل وستل شیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کے دمان مراد جادو وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے حضرت سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کڑیو یعلمون الناس السحر چی خودلو بدوی خلق تجادو لرا وما انزل علی الملکین او دوی روان شل پہاغ پسی چی نازل کرلے شیو
علی الملکین پاغ دو پرشتو باندې ببابل پخار د بابل کې هاروت و ماروت چې نوم د دغه پرشتو د یوې هاروت او د بل ماروت وما يعلمان من احد او نب خودلو د دواړو پرشتو هیڅ چاته حتی یقولا تردی چې وبویل د دواړو انما نحن فتنه بشک مونږ یو فتنه عظیم الشانا فلا تکفر پس کفر مکوي تاسو یعنی مونږ د ازمیخ د پاره د امتحان د پاره راغلیو فیتعلمون منهما پس زدکولو بد خلقو د دواړو پرشتونا ما یفرقون به ما هغه جادو یفرقون چې دوی به جداواله راوستو به په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ د سړي او د جوړې د دکې یعنی د بیبي د دکې وما هم بضارین به من احد او نو دوی ضرر ورکونکی ضرر رسونکی په دې جادو سره هیڅ چاته الا باذن الله بغیر د حکم د الله نه ويتعلمون او زدکولو بدوی ما هغه سیز یضرهم چې ضرر به ورکولو دوی ته ولا ينفعهم او نفع بین ورکول دوی ته ولقد علموا او یقینا دوی پوه دی دوی ته پته ده لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق لمن اشتراه چا چې واغستلو دی جادو لرا ما له فی الآخرة نو نبوی د پاره په آخرت کې من خلاق صبرخا صحیسا ولبئس ما او ډیر بد دی هغه څیز شرو به چې دوی خرڅ کو په هغې انفسهم نفسونه خپل یعنی هغه جادوی واغس خپل ځان ورکو گویا کې خپل ځان وقف کړی و دې جادو ته لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهېدلی ولو انهم آمنوا کچرت دوی ایمان راوړی وی واتقوا او یریدلی وی د الله نه یا ځان بچ کړی وی د دې جادو نه د کفر نه لمثوبة من عند الله نو ثواب د جانب د الله نه خیر ډیر غوره دی لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهېدلی